عباسي نسبزی مطابق نړۍ ته سړیتوب مونږ ښودلی، مطلب تهذیب ورته مونږ ښودلی دی، د ژوند تېرولو طریقه ورته مونږ ښودلې ده، او د پښتون قوم چې کوم ډېر لوی تاریخ دی د هغې مطابق دنیا آداب او سړیتوب او خویونه دا زمونږ نه زده کړي. چې کله دا قسمه حرکتونه مونږ او تاسو وینو، کله اختر دی نو بس په ګاډو باندې ټیپونه وتړه او د کوره واده د چکر د ځای پورې ګډېږه او مدې ته ګوره چې په لاره باندې مشران تېرېږي، کشران تېرېږي او که زنانه تېرېږي. او نه دا په نظر کې چېرې دې علاقې ته بسه میلمانه راغلي یا د بل ځای خلک به راغلي، خو داسې حرکتونه کول چې هغه د سړیتوب خو ډېره لویه خبره ده، خو د یو مهذبه دنیا خلک هغه لیدل هم نه غواړي. او بیا دا حرکتونه یوازې په پښتونخوا کې نه بلکې د پښتونخوا نه بهر هم او د وطن نه بهر هم په نورو سیمو کې خپل جشن مناوهل په داسې انداز باندې چې د عامو خلکو یا د نورو قومونو د خندا سبب جوړولی کېږي. آیا دا هغه سړیتوب دی چې کومې طرف ته زمونږ دا مشران اشاره کوي، یا دا زمونږ د کلتور هغه سامان دی، یا زمونږ د کلتور هغه خبرې دي چې کوم مونږ دعوې کوو، خوشحالي مناوهل یا په مناسب انداز کې خپله انجایمنټ کول او خو په مناسب ځای کې او په مناسب طریقه باندې. د دې نه خو د دنیا یو قانون هم څوک نه منې کوي، خو بیا دا قسمه حرکتونه کول دا د یو مهذبه قوم سره د چا چې 15,000 کاله تاریخ دی، څوک چې دا دعوه کوي چې مونږ نړۍ ته سړیتوب ورکړی دی، مونږ نړۍ ته علم ورکړی دی، هنر ورکړی دی، زمونږ سټکي نړۍ استعمالوي. ګو چې د دې خلکو تعداد به دومره نه وي په پښتنو کې، خو د پښتنو یو نیګیټیو ایمیج، یو خراب ایمیج هغه دنیا ته ضرور ورکړی کېږي چې د کومو په وجه باندې خلک د پښتنو مذاق اړولی شي.